سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نند آیت الکرسی سلورم درس تے دا قرآن کریم اعظم آیت تے دا دے آیت پاول کی یو دعوه ذکر شوی او داغه دعوی د ثابتولو د پاره دلایل ذکر کړي هغه دعوه الله لا اله الا هو خدا سم معمولی دعوه نه ده دا دون عظیم الشان دعوه ده چې د دې د اقرار کولو سره یو کافر مسلمان جوړیږي دا دون عظیم الشان او لوی دعوه ده چې د دې د اقرار سره جهنمی جنت تطلو والا جوړیږي دا دون عظیم الشان دعوه ده چې د دې اقرار کوونکی د شفاعت مستحق جوړیږي دا دون عظیم الشان دعوه ده چې د دې دعوی سره د زندگی تمام گناهونه معاف کیږي د دې آیت الکرسی چې کومه دعوه ده الله لا اله الا هو دا د تمام دین او د پورا دین بنیاد دی حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچ دا لا الہ الا اللہ اولستان دخل الجنہ دا بجنت تداخلی دا د آیت الکرسی دعوی دا یو روایت کے راضی مکتوب علی باب الجنہ د جنت پر دروازہ بانی لکلی شوی اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها د جنت پر دروازہ بانی مکتوب او لکلی شوی دی چې بیشک ذا لائم لا الہ الا انا زمان بغیر بل سوک نشتا لا اعذب من قالها او سوک دا کلمه وی الله عذاب نور کوم چې چاله کلمه ویلې ده نو دې آیت الکرسی کې دا سي دعوه ده یو روایت کې راځي نبی اسلام فرمایي من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه چا چې دا په اخلاص سره ویل نو جنت ته داخلي صحابه کرام تاسو کې دا الله رسول او ما اخلاصها د دې کلمې په اخلاص سره د ویلو مقصد څه دی نبی علیہ السلام په صحابه پوي کړ نبی علیہ السلام متوفر مایل د دې کلمې اخلاص داري چې انسان لرا د ګناونو نه منع کیخه دا به د کلمې اخلاص اوس که سړی دا کلمه مو یو ګناونو کې مبتلا نه د دې په اخلاص نه وي الله اکبر وی بغل میں چوری او منہ پر رام رام کنا چې دی خو کوي ګناونه دی بیا مو لا اله الا الله د دې په دروغ وای کنه
کدا د صدق دل نه ویلا نو د بیا ګناه ته نشو نږدې کېدی. د آیت الکرسی دعوا الله لا اله الا هو دا داسې دعوا چې دا د تمام انبیاء کرام علیهم السلام دعوتو. سونا انبیاء کرام علیهم السلام چې الله رب العزت را لېږلي دي دغې دعوت د لا اله الا الله د آیت الکرسی هغه دعوا د تمام انبیاء دعوت او د دې آیت الکرسی دعوت چې ده که نه نو بیا د دې دپاره انبیاء کرام علیهم السلام مختلف تکلیفونه هم برداشت کول، هجرتونه هم کوله، سختۍ هم تېرولې، دارنګه مشکلات مصیبتونه دی برداشت کول. د آیت الکرسی دا دعوه داسې دعوه ده چې د اعمالو د قبولیت دارومدار په دې باندې دی. د اعمالو د قبولیت دارومدار په دې باندې دی. دا کائنات د دې د پاره سجو کړی شوی دی. دا داسې دعوه د آیت الکرسی د دین اسلام بنیاد دا دعوه د مخکې وضاحت شو. قرآن کې مونږ ګڼ آیتونه په دې باندې راړولي نو الله چې دی نو نشته بل حاجت سر کولو والا مګر یو الله دی. نو د دې دعوې دپاره دلایل الحی یو دلیل ځکه هغه ذات الحی همیشه ژوندی دی که نه، ځکه بل الہ نشته دی. ځکه چې په چا باندې مرګ راځي نو خو الہ نشي کېدی. په الله پاک باندې مرګ نه راځي. الحی همیشه ژوندی دی. د الله نه علاوه ټولو باندې مرګ راځي. څنګه چې اسالک وي الموت کاسن کل الناس شاربه، الموت کاسن کل الناس شاربه، دا مرګ یو داسې کاسه ده هر انسان به د دې نه څښاک کوي. والقبر باب کل الناس داخله، او قبر داسې دروازه ده چې هر انسان باید ته داخلیږي. الحی خدا همیشه جون د الله صفت دی. بعضې وی له ملک ینادي کل یوم، د الله یو فرشته روزانه چغه ویه له ملک ینادي کل یوم لدول الموت وابنو للخراب. بچی پیدا کې للموت مرګ د پاره مرګ خو را روان دی که نه. څونه خلک دنیا ته راځي لدول الموت، دا خو د مرګ د پاره راځي. دلته هر څوک د تلو د پاره راغلی دی. دلته هر څوک د تلو د پاره راغلی دی. وابنو للخرابی، او آبادی جوړ کې د روانېدو د پاتې کېدو د پاره آبادی ښه جوړه کې دا د ناظم پاتې دي. وابنو للخرابی. الا یا ساکن القصر المعلم، اے د لوی محل اوسیدونکیا ستدفن عن قریب فی التراب، زرده تخوس محل کې اوسیږي خو خاورو کې به بیا دفن شي. الحی همیشه ژوند د الله رب العزت صفت دی. القیوم نظام چلولو والا یو د الله ذات دی. دا د الله پاک نمونه دي. یو نوم الله، نو یو نوم الحی، نو یو نوم القیوم. الحی ورته د بعضې نومونو د الله پاک د ویلو د دې خپل اثرات دي. بعضې ادعیه قرآني آیتونه دي، بعضې ادعیه احادیثو مبارکونه ثابت دي، بعضې د الله پاک نومونه دي او الله قرآن کې ویلي دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ښایسته ښایسته نومونه دي. نو د الله په نومونو د الله نه غواړئ، الله ته د الله نومونه وسیله کوئ. د الله د بعضې نومونو خاص تاثیرات دي. په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي شوي دي په اسماء حسنا باندې. نو موږ ټولو اسماء حسنا د هغې وضاحت او تشریح کې نه ځو، ځکه بیا به رانه د آیت الکرسی تفصیل پاتې کېږي. خو دلته دا دوه صفتونه د الله راله الحی القیوم، لږ د دې وضاحت به د دې هم بعضې خاصیات علما او بزرګانو را جمع کړي دي. دا الحی د دې د ویلو طریقه به څه الحی نو یا حیم ویلی شي، یا حیو، یا الله یا حیو.
یا حیو یا قیوم، یا رحمانو یا حیو. یا حیوم ویل شي اے هغه ذاته چې پتا باندې مرګ ناراضي. د دې د کثرت زیات ویلو سره انسان لره د هر قسم امراضونه محفوظ ساتي. الحیو چې سړی سونه کثرت سره وی کنه د امراضونه وی الله محفوظ ساتي. دارنګي القیوم چاله چې خوب ناراضي ډاډي پډډي کیږي خوب ولا نه ورځي نو د القیوم ویلو سره دته الله خوب راولي بیا ښه یا قیوم یا قیوم. نو زموږ دی خو یقین نشته زموږ چې کم دی نو په ګولو باندې یقین ډېر دی ښه. بعض علما ذکر کوي یا حیو یا قیوم د سار مانځنه د لستلو شروع ناست سار موز دی وګوره جمع سره یا که جمع د نشوي او لږ لیټ دی وکړه غوره خبردار جمع سره د مونځ وکړه او بیا ناست دی د نور راختو پورې وی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. څنګه وی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دا د نور راختو پورې وی د دو پتوعاتو کې بیا اړه لګي ښه طاعت بیا نه تنګيږي. طاعت د الله تابعداري د الله تابعداري ته بس دی جوتی کیږي ښه. مونږ اصل کې جوتی نه مونږه سټو بس کنه یا د دین خبر راشي دین کار کې خو بیا چې زمونږ کم ځای خیال ته مش پي چې کوم ځای کې مې لغون ته بوج راولي کنه نو هلته مونږ سټو باسو. نو د دې د سحر د فرض موز ادا کېدو نه رستو تر دنور د راختو پورې د لستو سره بیا مونږ د الله د حکم نه سټ نه وباسو. دا ته وي طاعت. طاعت کې بیا زړه لګي ښه. دارنګي دا الحیو الحیو دا الله صفت دی. دا چې کوم یو انسان روزانه 3000 کرت لولي 3000 3000 نو د باندې به بیماری اٹیک نه کوي بیماری ور باندې حمله نه کوي. دا مستقل په یقین سره وظیفه وګرځي. القیوم دا زیات لستو سره د انسان ته الله عزت سیوا کوي الله به غمونه ختمي الله ور باندې خوشاله سیوا کوي. او چې کله یو انسان ته سخت ضرورت را پیښ شو کله بعضې وخت کې سخت ضرورت را پیښ شي انتهایی مشکلات را پیښ شي سړی گیر شي نو په صح حاجت کې د انسان چې کوم نوم دی دا تجربیات دي ښه دا د تجربو نه وتلی شوي خبرې دي او د الله نومونه د الله نومونو کې خو تاثیر نو الله اکبر. مشکلات ور باندې رالو ډېر سخت دي په هغې کې د خپل نوم چې څونه حروف دي 15 حروف جوړیږي 4 حروف جوړیږي 10 حروف جوړیږي د هغې په مناسبت سره اگر دا لولي او اول او اخر کې د درود شریف لولي که یو پیر لولي که 3 پیر لولي او د خپل نوم په مقدار د تعداد سره دی یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم دی مو سره کی یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم. څنګه د دغه صح نه صح حاجت به الله پوره کړي. د الله نومونو کې ډېر زور دی او ډېر طاقت دی پکې. کوم یو انسان چې صح حاجت کې ګیر دی او د خپل نوم د تعداد د حروفو د تعداد په مقدار سره دا کلمات لولي یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم او اول او آخر کې درود شریف لولي هغه سخت نه سخت حاجت به الله پاک پوره کړي. چې څنګه لولي مشکل نه دی او چې یقین دی پی دا روحاني علاجونه دي او روحاني علاج ګوره یاد ساتي دا ډېر مضبوط څیز دی ښه. ستا د یو ټکي لپاره به څو پیلې وایي د یو ټکي لپاره لکه یو حرف دی بس ستا نوم دی نو چې ستا نوم کې 4 حروف دي نو 4 پیرې ویل بس چا چې کوم نوم دی نو
لکه محمد د چا نوم دی نو میم ح میم دال څلور نو څلور فیرې ویل. یا حیو یا قیوم، یا الله یا رحمان یا رحیم، دا یو پیره شو. بیا یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم، بیا یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان یا رحیم، بیا یا حیو یا قیوم یا الله یا رحمان. دونه خو نه دي. بعض علماء لیکلی دا القیوم دا روزانه په تنهایی کې او یا پیری سړی لولی کنه نو نالایک توب به ترې نه وځي. ښه چې هر کال په 3 ډویژن کې پاس کېږي نو لږ ډویژن به صحیح کېږي. بیا ښه دا کون ذهني که نه باندې کار مار نه کوي، ذهن اډو کار کوي نه. نو کون ذهني روزانه په تنهایی کې او یا کرتا القیوم او حافظه بری سره مضبوطیږي. حافظه دارنګي کم یو انسان چې هغه د خوب ډېر عادت دی، بس زړه بړستن نار وخت پرته وي، داسې مسلمانان ملاوي ورې ښه چې کله راشي بری به ودي، بس هر وخت به ودي. ماوستن مونږ نه مخکې وده کېدل، سار په غرمه را پاسېدل، غرمه بیا وده، ماسپښین لمونځ هم ته بیا تلي. وی د هغه سر به ته دم کې پسه سره سر باندې به وله دم واچي. الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، دا به ورباندې دم کې، نو دغه کاهلي او سستي به ختمه شي. دا علاجونه دي. الحی القیوم. خو دې کې یو بله خبره بعضې علماو عجیبه خبره لیکلې ده چې که هغه د اسماء حسناو ورد دی، که هغه د قرآني آیتونو ورد دی، روحانی علاج کول دي، نو د دې د لستو دپاره د تاثیر دپاره لږ اهلیت هم پکار دی که نه. نو د اهلیت بعضې خلکو څه نشانې ذکر کړي دي. دا نه یو دا چې دا سړی ظاهرا باطنا مسلمان وي، دا نه چې د حاجت یار دی ښه نور چې موقعو ته میلاویږي شیطان سره پټ په پټه دوستي ده. دې خوا یو کلمې او الحی القیوم دی کار دی پیاده سمیږي او باطنا منافق دی. الله له خو پته ده ظاهرا او باطنا مسلمان ګوري. یو دغه قابلیت یو نښې دا ده چې دې ظاهرا او باطنا ګوري مسلمان دی. موږ ظاهرا ښیو خو باطنا خو زموږ الله له پته ده. هغه یو تنوی که ته ظاهر کې شیطان میلانه شیطان داسې او شیطان داسې او پټ په پټ او سره بیا ښه دوستي کې، دا مونږ یادوي که نه. الله اکبر کبیره. دا اهلیت دپاره یو خبره چې دی ظاهرا او باطنا سي، دا پکې ګورې بنیادي خبره ده. بعضې خلک پکې دا ونه وایي نو دې دننه دغې بلا جاخي نور شي، دغې خپله بلا شیکاري حدیث د خدا وایم او کار نه کېږي. نو هلته کې تا کې د دې دپاره اهلیت نشته که نه. لکه زموږ په مسلمانو کې د دې مثال داسې که نه یو ډاکټر یې MBBS پوهی په دوایانو په ساید افیکټ باندې په دې خبرو پوهېږي. یا دلته سړي دړ راغی او ګاونډ کې په یو سړي دړ راغلی او بله ورځ هغه به بسکوپان سره ښه شوی. دوی یاره هغه مې دړ راغلی او بسکوپان سره ښه شوي وم. نو دې مو یې راکړه ماله بسکوپان او ده د نور هم دړ سیوا کړي. نو ده خو م هغه دوا استعمال کړي دغه بل پې دړ ښه شوي خو د دې دړ سیوا کړو دې کې نوره جاښه ده که نه. دې خو دله نور دونه دغه دوایي د لپاره نه دي خو دغه په بدن کې نور خرابې را پیدا کوي. دا چې دی خو MBBS وګوري به ستا کم مرض دی، ستا بل کم مرض دی، بل څه خو دی نشته. دوی که دا دوایي ورکوو بعضې مسلمانان نو هغه یو سړي باندې مرض وي بدن کې ګرمایش ډېر زیات دی نو یخې دوایانې ورکي. نو دی خو د غریب سینه هم خراب دی، ټوخېږي نو ټوخي ته بیا یخ څیزونه نه دي ښه، نو نور یې سینه ورته ښه وچوي ښه. نو د اسماء حسناو د اذکارو د تلاوت د دې اثرات شته. یو خبره پکې دا چې ظاهرا او باطنا سړی سي مسلمانی، ظاهرا او باطنا. ظاهرا نه یوازې چې موږ صرف ظاهر مسلمانان یو، چې باطنا هم په دې کې اسلامي. او دویم دا چې عقیدې صحیح، که عقیدې چېرته غلطه وي نو غلط عقیدې کې بیا کار نه کېږي ورېښه. او بل دا چې یقین یې مضبوطي ګورې، که یقین یې پې مضبوط نه یې ګوري ورګه ټرای کوئ وګه دا مصیبت راغی نو که دا لږ دا یو نوم پکې د الله ویم او یا دا دعا ویم او یا د تلاوت دا یو آیت ویم نو وګه ټرای پې کومه
دا کار نه کوي. بعضې وخت کې داسې که نه خلک دم ته ماشوم راولي یار جي په ډاکټرانو مړه ستړی شو موږ دې پرته پکې دم هم ګورو. نو زه ورته وایم دا نه ښه کېږي، دا خو ته ګورې صرف ته یقین وکړه چې ما ته به الله په دې سره صحت راکوي. دا خو د الله نومونه دي، د الله کتاب دی، په دې کې خپل طاقت دی، د دې خپل تاثیرات دي. الله اکبر کبیره. نو یو دا چې په یقین کې د انسان مضبوطوالی، او بل دا چې رزق یې هم حلالي. رزق دی خو دې ټول عمر حرام خوري، د خوري سو سره ګیره ده، د یتیمانانو سو سره ګیره ده، د ګاونډي پوله ټول عمر تراشلې ده، د ګاونډي د پټي بوسي ټول عمر سارو ته راچلولي دي، پردې پسلې کور ته راچلولې دي، او دې د الله نومونه وایي او بس شوب کوي او ټیکار به کېږي. نه بیا به دا اثر نه کوي، دی خو دننه حرام پراته دي. حرام د حرامو سره خو د انسان خپل عبادت نه قبلېږي، دعا به څه قبوله شي، دم دود به څه قبول شي. بیا نو اسماء حسنا یا نور ورد یا ذکر اسکار د دې تاثیرات په دې باندې کار کېدل دې دپاره اهلیت پکار دی. خو د هغه اهلیت دپاره څه نښې مونږ ذکر کړي. یو دا چې سړی ظاهرا او باطنا مسلمانی، او دویم نمبر عقیده مضبوطی، یقین کلکی، او د رزق حلال یعنی کمائی د رزق حلال نه، د حرامو نه اجتناب کوونکی. او بل دا د کبایر ګناهونو نه، د لوی ګناهونو نه ځان ساتونکی، چې کوم کبایر ګناهونه دي وضاحت به بیا انشاءالله قرآن کې راشي. د لوی ګناهونو نه ځان ساتي او په وړو ګناهونو باندې دوام نه کوي. ګوري دې دا نه کوي چې دا وړه ګناه ده بس وړه ګناه نه لیبه جانې دو، په وړي ګناه باندې مصر نه دی، اصرار کوونکی نه دی، ضد کوونکی نه دی، بل ظالم نه جابر نه. یو سړی ظلم کوي او د اوراد باندې کارم کوي، خیانتګر نه، د مسلمانانو خیرخوا او همدرد دی، مسلمانانو خیرخوا او همدرد دی، مغرور او متکبر نه. او بل دا چې د خلکو له تکلیف رسونکي نه، که د کار دی بل مسلمان ته اذیت ورکول، بل مسلمان ازار کول، بلکې مسلمان څه کې زناورو ته هم اذیت نه ورکوي. بیا دی وایي د قرآن نه دی بس علاج کوي، دم درود دی کوي، ځان له دې هم کوي، بل ته دې هم کوي، شف دی کوي. الله پاک به ټیک کوي انشاءالله. نو الله لا اله الا هو دا دعوه. نو دی باندې دلایل ذکر کول. نو یو دلیل دا ځکه بل الہ په کائنات کې نشته، هغه ذات الحی همیشه ژوندی دی، القیوم نظام چلونکی ذات دی. دا یو دلیل شو، دا القیوم. بل دلیل شو لا تأخذه سنة ولا نوم، دا بل دلیل شو. په کائنات کې یو الہ دی، بل الہ نشتا، بل معبود نشتا، بل حاجت سرکون کی نشتا، بل د نظر نیاز لائق نشتا، بل څوک د رامدد شاه قابل نشتا چې زه بل چا ته راورسېږه چغې وومه. ځکه هغه ذات همیشه ذات دی، نظام چلونکی ذات دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ننسی اللہ لرا سنة پرکالی، ولا نوم او نه خوب. پرکالی او جوټه ور باندې ناراضي، خوب ور باندې ناراضي. دا د الله تبارک وتعالى هغه سلبي او دایمي صفت ته. دا لا تأخذه سنة ولا نوم دې ته ویل کېږي تسبیح. وای سبحان الله، پاک دی الله. نو پاک دی الله د جوټې او پرکالی او د خوب نه پاک دی. او دا له ما په سماوات دی ته وی تحمید حمد. الله لستاینه دا هغه اختیار کې اسماءونه زمکې دي. نو سنتون ولا نوم دا مستلزم دی کمال لره، دا خلوی کمال دی کنه. پاغه پر کالیم ناراضي، پاغه د خوب جوټم ناراضي، نو خوبم ور باندې ناراضي. دا سنتون چې دی دا اوله حمله د خوب دی. سنتون دا اوله حمله د خوبي، او د دې اثر سره په سر باندې کیږي. اثر درون درون شي داسې راکی راکی جوټه وي. او یو دی نعاس. نعاس داغي اثر پسترګو باندې، د دې سنتون اثر پسر باندې. یو دی نعاس داغي اثر پسترګو باندې، او یو دی نوم. نو د نوم اثر پزله باندې.
لا تاخذه سنة ولا نوم. سنتون دا هغه سستی چې عارض کیږي انسان ته دا عارض شي رافیق شي، خو د عقل هوش او حواس دا پکې چې کوم دی نو رکیږي نه، هغه برابري صرف اسې درون کیږي داسې، خو نور خبره باندې اوري مو خبره باندې پوهیږي مو، خو صرف داسې فرکالي ور باندې راغلي. او نوم دا هغه سستی ده چې د ستړیوالي د وجې نه په دماغو باندې راځي. نو په الله پاک باندې نه لږ غفلت راځي او په الله پاک باندې نه ډېر غفلت راځي، ځکه ټول نظام چې چلی ابه څنګه وده کېږي، خو د ټول نظام چلولو والا ذات دی، نو هغه ستړي کېږي نه، نو هغه آرام څنګه وکړي. بل د احادیثو مبارکو کې دا خوب چې دی که نه، نو دا د مرګ خور ده، د مرګ غونتسي دي که نه، نو دا د مرګ سره مشابه دی دا خوب. نو الله پاک په الله خو مرګ نه راځي، خو الحی مخکې ذکر همیشه ژوندی ذات دی، نو په هغه باندې د مرګ مشابه هغه خوب هغه هم نه راځي. الله پاک د مرګ د شایبې نه پاک او منزه دی، هغه داسې قیوم ذات دی د یو لمحې دپاره غافل نشي کېدی. موسی علیه السلام پیغمبر دی، پیغمبر الہ نشي کېدی. تقریر کو بنی اسرائیلو کې سورۃ کهف کې به پوره واقعه راشي. یو تن ته نه تپوس کوي حضرت په دې وخت کې ستاسو نه لوی علم والا څوک شته؟ په دې وخت کې موسی علیه السلام دې وخت کې نشته، او حقیقت هم دا چې هغه وخت کې خو موسی علیه السلام ته وحی کېده، نو چې په کوم ځای کې پیغمبر د پیغمبر نه بغټ علم چا سره خو د الله پاک دا جواب خوښ نه شو. الله پاک ورته موسی علیه السلام په مجمع البحرین کې یو تن دی، هغه سره ستانه داسې علم دی چې تا سره نشته. موسی علیه السلام یا رب مالی پته راوښیي زه لاړ شم هلته کې. موسی علیه السلام دی پیغمبر دی، وحی ورته کېږي، خو چې بیا هم د علم اوري نو بیا هم بستر رالي او ځي ځان سره خادم هم اخلي او ځان سره ډوډۍ ناشته هم اخلي. دا علم دونه لوی مفید سیز دی او دا علم دونه لوی عظمت والا سیز دی چې موسی علیه السلام د علم دپاره سفر شروع کوي. او نن چې موږ ته په کور کې د الله کتاب بیانېږي موږ سره ټیم نه، دا د علم ناقدري نه اصل په دې زموږ نه چې د الله خفه نه شي. موسی علیه السلام سره خادم دی روان دي، پته مته خو ته معلومه ده چې کوم ځای کې دا دوه دریابونه یو ځای کېږي. موسی علیه السلام یو مقام ته ورسېدو، خادم ته یې یاره ته عمره څوکۍ کوه که نه، یاره ستړی شوی یم خوب راغلی. پیغمبر دی، پیغمبر الہ نشي کېدی. دا دونه واقعه الله پاک قرآن کې اوږده ذکر کوي چې ډېرو خلکو موسی علیه السلام له د خدایه درجه ورکوله، نو چې په چا خوب او ستړیوالی راځي هغه خدای نشي کېدی. نو موسی علیه السلام ته په دغه سفر کې ستړیوالی عارض شوی دی، او بیا موسی علیه السلام اوده شوی هم دی. او چې د خوبه راپاڅېده، دا موسی علیه السلام کله ودرې که نه، نو خادم یې ویښ ناست دی یوشع بن نون، په دغه سفر کې د موسی علیه السلام خادم دی. بیا وروستو الله پاک هغه ته هم نبوت ورکړی، یوشع علیه السلام، یوشع بن نون ته الله نبوت ورکړی دی. نو په دغه چې دی کله څوکۍ کوي، د سره یو تیله ده پای کې مهی دی، نو هغه مهی داسې په حرکت کې راغلی دی، هغلې غونته د تیلې نه ټوپ کړی په اوبو کې روان شوی دی، ځان ته داسې لار جوړوي عجیبه ځي پکې. موسی علیه السلام اوده دی، هغه ته اړو پته ونه لګېده، ځکه چې سړي باندې خوب راشي که پیغمبر باندې هم خوب راشي نو پته ورته نه لګي. لهذا سړی قرآن او سنت ته کیني نو عقیده وله مضبوطوي. نن بعضې نیکان وایي په قبر چې چرچڼه کیني مړي ته پته لګي چې چرچڼ دی او که چرچڼه. او موسی علیه السلام باندې خوب راغلی دی، هغه له پته ونه لګېده چې بی مهي خو د تیلې نه ټوپ و، پیغمبر ته پته ونه لګېده. و افسوس دا دی دا قرآن او سنت صحیح طریقې سره نه بیان شوي نه ولا چې هغه وږې ښودلی دی. چې لږه خوا لاړله، موسی علیه السلام ملګري دی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. لکه خادمه ناشته راواله که نه، وږي شوي وي یاره. او ته یې موسی علیه السلام ناشتې خو هغلته ټوپ کړی و، ښه امهي خو هلته ټوپ کړی دی. موسی علیه السلام داسې مونږ خو هم دقه ځای ته راتلو،
بیا را واپس شوي دي، بیا هلته حضرت علیه السلام سلام کلام شوی دی، بیا هغوی یو بل سره شرایط طے کړي ده. موسی علیه السلام وایي چې راغلی یم طالب علم بن کر آیا ہوں، یہ علم حاصلوم. حضرت علیه السلام ورته وایي نیکه طالبه څوک سبق ښیي، ته خو ځان ته د بني اسرائیلو پیغمبر او ستا خو یو جلالی شان دی. بهرحال هغه اوږده واقعه خو په موسی علیه السلام باندې ګوره خوب راغی. چا باندې چې خوب راځي هغه خدای نشي کېدی، ښه پیغمبرانو باندې خوب راځي. الله اکبر. دا یو د الله ذات دی چې لا تاخذه سنة ولا نوم. دارنګې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خوب راتلو. یو سفر باندې نبی علیه السلام او صحابه کرام را روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته راځي آرام کو. بلال حبشي ته تبان سوکې کېلی کا. نبی علیہ السلام صحابه ود شو. نبی علیہ السلام او صحابه کرام ود شو. او دا یاد ساتي صحابه کرام دا لوی اولیاء د امت دي. تمام بزرگان علما دا لوی ائمه او مجتهدین او محدثین دا یو صحابي مقام ته نشي رسیدي. ځکه چې صحابیت دا په جهد او په محنت سره نه ملاویږي، دا د الله په فضل و کرم سره ملاویږي. دا وهابي سیس دی صحابي کېدل. ځکه د دنیا یو سړی که تهجد شروع کي، که حجونه او عمرې شروع کي، ټول عمر جهاد او ټول عمر تبلیغ شروع کي، په دې سړی نه صحابي کېږي. یعنی لوی اولیاء دي د نبی علیه السلام سره. هغوی باندې هم خوب راغی او دارنګې په نبی السلام باندې خوب راغی. بلال صاحب څوکۍ ته کېنولی دی. بلال رضی الله عنه وی چېرې زه به ویښ یم نو راشه په نفلو کې ولګه. نو نفل یې وکړه داسې بانګ نه لږ مخکې ډېر زیات ستړی شي، داسې لږه ډډه یې ووهله. بلال صاحب باندې خوب راغی. ګوره دا اوس وده دي، پیغمبر وده، نور صحابه وده، بلال حبشي وده. په دې کې نور راوختو، پته ونه لګېده چې نور راوختو. ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مونځ د وخت پته ونه لګېده چې بهی دا ځکه وده شوی دی. نو چې وده شو نو پته ورته ونه لګېده. دا خو نن زموږ ډېر بېلمازه خلک یو، تا ستا د کلي هغه دی د بل کلي او په تا باندې ستا د کلي کوډې منځرې راوباسي، پته ورته لګي. ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غونته خوب راغلی دی، هغه له پته نشته چې بهی دا خو د مونځ وخت لړو. په دې کې په ټولو کې لومبني نبی علیہ الصلوۃ والسلام راویښ شو. په ټولو کې مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راویښ شو. بلال را پوښتنه کوي بلال ته موږ څوکیدار ته کېنولې وي. نبی اسلام ته غوسه دی. بلال سے بتوي د الله حبیبا کم ذات چې پتا خوب راوستو نو هغه ذات په مام خوب راوستو کنه. کم ذات چې پتا باندې خوب راوستو نو هغه ذات په ما باندې خوب راوستو. دا یو د الله ذات دی لا تاخذه سنة ولا نوم، چې پاغه نه جوټاو پر کالی راځي نو ور باندې خوب راځي. په دې وجه بعضې روایتو کې راځي جو سړي ته ماوستان خوب نه ورځي، ډډې په ډډې کېږي. دې لپاره حدیثو مبارکې او هاي انټي بایوټیک دوا راغلی ده. سړي ته خوب نه ورځي دا دعا دی وایي اللهم غارت النجوم، یا الله ستوري م په ډوبېدو دي. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، رب ټولو خلکو سترګې م پټې شوي وده شو. وانت حي قيوم، او رب ته همیشه ژوندی ذاتي، ته نظام چلوونکې ذاتي. لا تاخذک سنة ولا نوم، پتا رب پر کاری او خوب نه نو ما وده کې کنه. ښه څونه زبردسته دعا ده. لا تاخذک سنة ولا نوم. الله اکبر. یا حی یا قیوم اهدی لیلی و انم عینی، رورش د ما دې شپې ته آرام ورکې او ما باندې د ما دې سترګو ته خوب راولې. څونه زبردسته دعا ده. یاد وي ملګرو ته کنه. دې ډډې په ډډې کېږي نو دې بیا غوږونو کې ورولو خان ورکړي نو ګانې به جانې اوري. ښه وایي څوک مجبوري نو دا دعا ووایه بس بېغمه وده شه، ذکر اذکار کې وده شه. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وأنم عيني. نو لا تأخذه سنة ولا نوم، ننسی اللہ پاک لرا سنتن فرکالی ولا نوم او نخوبا، نو چې څوک ودکیږي کنه. الله اکبر کبیر. هغه ته بیا د واقعاتو علم دی او د الله پاک خو هر یو څیز ته علم رسېدلی دی. بل چا باندې چې خوب راځي اده معبود ګرځولو لایق م نی. ښه اده معبود
ګرځولو لایق هم نه وي. نو دا ور باندې بل دلیل شو چې الله لا اله الا هو، الله چې دی نشته بل حاجت سر کول والا الا هو مگر یو الله دی. ولې؟ الحی هغه ذات همیشه ژوندی دی، القیوم او هغه ذات نظام چلولو والا ذات دی، هغه باندې خوب ناراضي، هغه باندې پرکالی ناراضي. دا د الله پاک صفات دی. په دې آیت الکرسی کې چونکې 10 جملې دي، 50 کلمات دي پکې، د هرې کلمې 50 برکات دي. نو د ملګرو مینه دا وه چې د دې لږ تفصیلي درس وشي. او دې کې بله یو خبر هم ده، ګوره د قرآن داسې عجیب کتاب دی که نه، د علمونو یو داسې سمندر دی، که د آیت الکرسي هم غونډ کال وایي زما په خیال دا نه ختمېږي. ښه ما بېګا داسې کتابونه وکتل، بیا مې زر بند کړ، مې بیا دا که موږ شروع کړو آیت الکرسي خو زموږ غونډ کال ځان تالي بیا. او که داسې ته وې نو ګوره په ګنټه کې سپاره مې ویلي کېږي. دا د فاتحه زموږ 6 میاشتې دلته کې چرېدلې وه صورت فاتحه. دا قرآن کریم یو زبردست کتاب دی، علمونه پکې دي، بل انسان ته وخت په وخت باندې رهنمایي کوي. خو زما عزتمندو دې سره سره زموږ یو ذمه داري جوړېږي. د آیت الکرسي درس خو بس نن په دغه ځای باندې بس، آینده جمعه کې انشاءالله له ما فی السماوات و ما فی الارض ورپسې درس به کوو. خو چې دا دونه خوندناک کتاب دی، مزناک کتاب دی، د عقاید و اصلاح په دې کتاب کې، د عمل اصلاح په دې کتاب کې، په معاشره کې د ژوند تېرولو دپاره عمده کتاب ضابطه او اصول دي. دی کتاب ته په ناسته باندې نقد انعامونه الله ورکړي، نقد انعامونه. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې څه خلک راجمع شو، څه دپاره راجمع شو؟ یتلون کتاب الله، د الله کتاب لولي. خلک څه دپاره راجمع؟ حدیث کې الفاظ دا دي، ښه الفاظ پکې څنګه دي ایماندارو؟ یتلون کتاب الله، دا د حدیث مبارکه الفاظ دي چې دی راجمع شو خدا الله د کتاب تعلیم او تعلم د پاره. اوس ګوره موږ تاسو راجمع شوي خدا الله کتاب ته راجمع شوي یو که نه، هر چا خپل کار پرېښودو، بیا د خوبونو ورځې دي نو خوبونه خپل قربان کړه. څه دپاره؟ د الله د کتاب دپاره. نو راشئ لږ انعامونه یې خو واورئ که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې خلکو به د الله له طرف نه سکینه نازلیږي. سکینه معنی د زړونو خوشحالي، د زړونو اطمینان. او حقیقت دا چې نن هر سړی بس په ټینشن کې او په ډیپریشن کې او په پریشانو کې دی کتاب ته په ناستې سره ټول پریشانۍ او ټینشنونه ختمیږي. دا موږ ته پته ده. هغه ماوستن زموږ کلي کې چې کوم درس کېدو، یو تن راغی څه کار یې چا سره، نو بیا وروستو لږ ایسار شو. په هغه ورځ زمونږ په درس کې صورت نجم شروع، نو په صورت نجم کې یو آیت دی، نو مونږ د هغې درس کولو. چې د هغې درس مو کولو هغې له یې غوږ کېښودو. صورت نجم کې یو آیت په هغه شپه باندې مونږ وویله، الله اکبر کبیره. هغه آیت دا دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې په دنیا کې د هر انسان ټولې تمناګانې نه پوره کېږي. ښه د انسان وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دارنګې الله تبارک وتعالی فرمایي ام للانسان ما تمنا، آیا د انسان د پاره به هغه څه چې دی تمنا کوي؟ د انسان چې څه غواړي نو آیا هغه به کېږي؟ داسې خو نه ده. دا آیت مو وی په دې باندې مو د مفسرینو اقوال پیش کړه چې بھئی دنیا د انسان د ارمانونو پوره کېدو ځای نه دی. اوس دغه سړي څه مختلف ارمانونه او مختلف سوچونه فکرونه، مې الله پاک موږ ته قرآن کې یو خپل اصول را لیږلي دي چې دنیا د هر انسان د پوره تمناګانو پوره کولو ځای نه چې هر انسان هره پوره تمنا دې پوره شي. زموږ کې خپله ډېر ارمانونه وو. یو ارمان مې پړه کې دا و مې زه به د مونه بجلیګر سره خپل جومات ته راولم، هغه ارمان خو پوره نه شو. یو ارمان مو دا موږ شیخ رستمي رحمت الله علیه به راولو، لړو دنیا نه. دارنګې نور داسې بعضې د انسان پړه کې وي چې داسې دې وشي، خو د انسان هره تمنا نه پوره. کله انسان وایي چې بوی زما یو کور بی نو لاندې به ورته غټ چې کوم دی نو بیسمنټ وي او بره پرې 3 چته آبادي او څلورم چت کې به غټ بیټیک او مهمان خانه وي. دا د نه پوره کېږي. د هر انسان هره تمنا، ځکه الله پاک د خپلو بندګانو د تمناګانو د پوره کولو لپاره جنت تیار کړی دی. په جنت کې به د الله د بندګانو برپور طریقې سره هره تمنا هر ارمان پوره کېږي.
سړی بیا راغی دغه مضمون چې واورېده ډېره شکریه ادا کړه وایي چې ما خو دې رض کې ځان خودکشۍ ته تیار کړی ښه قرآن سره اطمینان نازل شو بھئی بس ټیک شو د الله په فیصله باندې رضا یم زما هر څه نه پوره کېږي بس جانې ډېر زیات خوشحاله و ښه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دې قرآن ته په ناستې سره په دې سکینه نازلېږي د اړونو خوشحالي پې نازلېږي مونږ کله کله سم دا ستړي شو په ایمان دې در سره ما ته ملګري ته خو د جمعې پر کله د ورځې 2-3 پروګرام شي نو دا ټیم درسي نو ماښام بیا بل ځای درسي ماوستن بیا بل ځای درسي ما ته خو به ډېر زیات ستړی مې د ستړیوالي باوجود زما زړه خوشحالي چې کله زمونږ نه درس قضا شي نو په هغه ورځ بیا زمونږ ډېر زیات غټ ټینشن ښه دې درسونو سره دا پوره چې کوم دی نو انټي ټینشن دوایانې دا ټولې نو یو انعام دا شو چې سکینه نازلېږي اطمینان او دویم زما عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې قرآن کریم والو باندې د الله رحمتونو بارانی دا سرتا په د سر نه راوالې تر د خپو پورې د الله په رحمت کې ډوب خلک چې دا اوس دې وخت کې زموږ ستاسو یقین دی چې دې وخت کې د الله رحمت مونږ ګیر کړي یو ښه وایي د الله رحمت راورېږي او سړی دې زړه زړه کې ځان ته د دنیا او د آخرت د ښه سوال کوي که نه دا خو یو غټه موقع او دریم زما عزتمندو نبی علیه السلام فرمایي د خلکو لره ملائک علیهم السلام پرې راغوړېږي ملائک پرې راغوړېږي اوس زمونږ دا یقین دی مونږ قسم سره دا ویلو دي کې ملائک شته لکه نبي مونږ ته خبر راکړی نبی علیه السلام دلته اوس ملائک شته نو ملائک خو داسې مخلوق دی هغه د ګناه نه پاک دی نوراني مخلوق دی او چې موږ له کې وایو چې یا الله پاکه مونږ خو د ګناهونو نه ډک یو خو دا چې کوم مخلوق دلته ډېر شی راغلی ربه دا خو د ګناهونو نه پاک دی نو ربه دوی هم دعاګانې غواړي نه دوی په دعاګانو کې زمونږ هم حصه راولې ربه زمونږ د بیړۍ هم پار کړې ربه دا پټې پټې دعاګانې پکې غواړو دا خو یو غټه موقع یو د ملائکه علیهم السلام او داسې مجلس ګوره یاد ساتئ زما عزتمندو مونږ سره د دې څونه بې قدري او څونه ناشکري مونږ ته د دې لپاره چغې مولې راځئ ایماندارو قرآن ته کښېنئ او د دین حلقه لګېدلې ده دې ته کښېنئ د فضایلو حلقه لګېدلې دې ته کښېنئ دا مونږ ته چغې بار بار والي کېږي مونږ سره ټیم دې لپاره نه اوسګارېږو او دې خوا په انعامونه څونه دي د الله رحمت کې راپټېږي دا خلک د الله پاک د طرف نه پې سکینه او اطمینان نازلېږي او دارنګې د ملائک علیهم السلام ورباندې راغوړېږي او بل زما عزتمندو وایي دا ملائک علیهم السلام نی الله تبارک وتعالی دې خلکو تذکره بره کوي او بل زما عزتمندو دا ملائک الله پاک ته لړ شي وایي الله پاک ورته باوجود علم وایي چې زما تاسو چېرته نه راغلی ملائکو کسانو څه کول او څه غوښته وی ملائکو ته چې ربه دا څه خلک را جمع شوي او ستا کتاب ته را جمع شوي او ربه جهنم نه فنا غوښته او جنت یې غوښته او ستا نه ربه یېرېده ربه ته یې نه لیدلې که ته یې لیدلې بیا خو به نور هم دوی په دې کې مصروفه وو وی الله پاک ملائکو ته وی ای ملائکو تاسو ګواه شئ چې دا خلک ما وبخل ښه صحیح حدیث دی دا ملائک علیهم السلام ته الله پاک وی ای ملائکو تاسو ګواه شئ چې ما څوک قد غفرت لهم دې دپاره ما بخنه وکړه وی دا ملائکو ته آخر کې ډېر په عاجزۍ سره چې ربه دا مجلس خو تا غونډو بخو خو یو تن داسې و په دې مجلس کې د یو تن سره کار و په چې قرض و یې چا سره بل څه سوال جواب کو راغلو دغلته ځان ته کېناستو چېرې دې فارغ شي نو بیا به ورسره سوال جواب وکړمه نو ربه د هغه باره کې څه فیصله ده وی الله پاک ورته ای ملایکو تاسو ګواه اوسېږئ چې د ده د داسې خلکو سره کار دی هغه بدبخته نه دي نو دې هم بدبخته نه شي کېدی دې مې مو سره معاف کو ایماندارو داسې مجلس چې دا زموږ نه مس کېږي نو دا څونه ده افسوس خبرې نو چې مونږ کوشش دا کوو خپله هم او نورو ملګرو ته هم د دې دعوت ورکوو دا زمونږ او ستاسو ذمه داري ده الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا ذا العرش المجید یا ذا العرش المجید یا ذا العرش المجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم 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 لا الہ الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اے پاک پروردگارا
زمونږ د درس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. ربه راسونه ملګري د خوب او د آرام په دې وخت کې ستا د عظیم کتاب ته ستا په دې کور کې راجمع دي. ربه جولی د خیره ډکې کړه ربه، مشکلات آسان کړه ربه، پریشانۍ ختمې کړه ربه. ربه که دي کې څوک بیمارانی که ردي په کور او خاندان کې څوک بیمارانی شفا کامله عاجله او ته نصیب کړه ربه. ای پاک پروردګاره زموږ د درس قرآن ته دوام ورکړه ربه. ای پاک پروردګاره زموږ د درس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. مونږ ته اورېدونکو ته په دې کې اخلاص نصیب کړه ربه. مونږ د ریا او د کلاوې نه محفوظ کړه ربه. ربه کوم مسلمانان ستا د عظیم کتاب د دې درس نه په غفلت کې دي ربه د هغې هم د درس سره مینه محبت پیدا کړي ربه. ای پاک پروردګاره زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ لغزشونه معاف کړي، زمونږ خطایانې معاف کړي، مونږ ته کامل طاعت او تابعداري نصیب کړي ربه. ای پاک پروردګاره مونږ د ګناهونو نه متنفره کړي ربه. ای پاک پروردګاره د ګناه ځای ته زمونږ قدمونه مو وربوځې ربه. ای پاک پروردګاره د نیکۍ کارونه مونږ ته محبوب وګرځې او ربه مونږ ته د نیکو توفیق نصیب کړي ربه. ای پاک پروردګاره مونږ ته کامل ایمان نصیب کړي، مونږ ته کامله تقوا نصیب کړي ربه. ای پاک پروردګاره د مدرسه کې چې څونه کار روان دی ربه، څوک پکې خپل همت کړي ربه، دوی دپاره صدقې جاریه وګرځې ربه. ای پاک پروردګاره ای پاک پروردګاره مونږه د مدرسې د تعمیر دپاره او ربه نور د دینی کارونو دپاره د مخلوق په در کې مو درې ربه. ای پاک پروردګاره د خپل غیبي خزانو نه انتظام وکړې ربه. څونه مسلمانان په دې اداره باندې خوشحالی په دې لاره ځي او خوشحالیږي ورته چې دې کې به مهمانان د الله او مهمانان رسول قرآن او سنت زده کوي او علاقو کې به ربه ستا کتاب او ستا د پیغمبر احادیث د هغې نشر اشاعت کوي او خوشحالیږي او الله دعاګانې ورته کوي. ربه ایتم زندګو کې او کورونو کې برکتونه نصیب کړه ربه. ربه کوم مسلمانانی چې د دې مدارسو د دې طلباو د علماو د دې د اهمیت نه او د دې مقام نه ربه معرفي نه یې، ای پاک پروردګار او د مدرسې او د طلبا او علما یې په سترګو کې ازغي ازغي کېږي ربه د هغې سترګې وروڼه ربه پاک کړه ربه. ربه د هغې د دین او دیندارو سره مینه محبت پیدا کړه ربه، هدایت ورته نصیب کړه ربه. ای پاک پروردګاره دې وخت کې زموږ مدرسې کې د ډکون دا مرحله شروع ده ربه. کوم مسلمانانو په دې کې موږ سره تعاون وکړو او تعاون کوي ربه د هغې دپاره صدقې جاریه وګرځې ربه د آخرت دپاره یې وله ذخیره وګرځې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.